د غریبۍ حواله کې تاسو سره پروګرام کړو. بالکل زه پوهېدم خو بس هغې هغې ټایم کې داسې دغه وکړه بس بالکل یې باندې بیا زه ډېر زیات خفه م که نه. اټک نه چې راوړې چار سدې له به راځې شپې له به راځې جانانه شپې له به راځې. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخونکو مهربان دی. ګرانو کتونکو را سره موجود د خیبر پښتونخوا ستوری یو پہچان قدرمندو ډېرو خلکو د ډېرو پښتنو زړونو کې ځان له ځای پیدا کړی دی. یو جهان مننه. اسامه بھائی څنګه یې ښې؟ السلام علیکم. څنګه تاسو څنګه یې ښه؟ الحمدلله. ستاسو دعاګانې. د ستاسو په ژوند خو خبر نه کوم خو د ستاسو ژوند هم ما کتلی دی. یو سوشل ورکر هم درغلی دی خو اوس د خوشحالۍ مقام دی. فیصل مروت شوق کړی دا څه به وایي تاسو؟ ماشاءالله زه خو ډېر زیات ښه فیل کوم دلته راغلم ولې داسې زموږ په دې انډسټرۍ کې داسې آرټسټانو چې سره اوسه پر زما ملاقات نه شوی سره ملو شم او فینس هم ډېر زیات راغلي دوی هم ډېر خوشحاله یم نو هر طرف ته د خوشحالۍ دي هر سایډ د خوشحالي ده. ډېر مینهوال دي. لږ ټایم کې یو نوم جوړ کو یو پہچان جوړ کو لږ ټایم کې سکرین مخې ته راغی ډېر خلک ستا عزت کوي هغې له به څه وایې؟ بس زه ټول ډېر زیاته شکریا ادا کوم همدغه شان موږ سپورټ کوي او موږ په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږو. زه یو بل سوال کول غواړم تاسو چې خبرې وکړې نو هغه داسې کار و د هغوی غلط فهمي وکړه نه هغه مې هم اف کې میډیا ولې اسلام آباد راغلی یم بیا مله الف خان تاسو پېژنئ هغوی نو هغې مطابق تاسو خبرې کول غواړم. مطلب ستاسو کور شو کړی و که نه لکه ډېره غریبي وه هغه ټایم کې زموږ کور کې کنسټرکشن کار شروع نو دا یو داسې کمره وه نو هغې راغلې ټیک ټاک هغه ټایم کې بین شو که تاسو ته خیال وي نو ټیک ټاک بین شو نو هغوی چې موږ ټیک ټاک باره کې څه خبرې کوو لکه تاسو دې وخت کې څه محسوسوئ ټیک ټاک بین شو دا ښه کار وشو یا غلط کار وشو نو هغې کې چې کوم دي بس پته نه څه چل وکړو نو بس هغه دا وکړه هغه چې مطلب دا انټرویو ما نه اخلي او دا ما مطلب څنګه سوالونه کوي څنګه پوښتنې کوي د غریبۍ حواله کې تاسو سره پروګرام کړو. بالکل زه پوهېدم خو بس هغې هغه ټایم کې داسې دغه وکړه بس بالکل یې باندې بیا زه ډېر زیات خفه م که نه هغه خو بیا فیسبوک کې ډېر زیاته وایرل شوې وه نو هغې ډیلیټ هم کړه ما ورته یوټیوب نه ملو چې یوټیوب نه تقریبا 1 लाख نه پیوز اورېدلو ما ورته یوټیوب نه ډیلیټ کوي سره بیا زما کانټینټ رابطه هم ختمه شوه که نه نو هغې نه پس ما بیا ډیلیټ کړه فیسبوک نه فیسبوک یو میلیون کراس کړی وه. اسامه اوس ژوند څنګه تېروي؟ اوس ماشاءالله ډېر زیات ښکلی دی خوشحاله برابر دی بالکل کور بدل شوی دی ماشاءالله زندګي چینج شوې ده لایف هر څه چینج شوی دی. اسامه به څه به وایي څه مطلب ګانا ټپا غزل بس ټول عمل خدا ویل غواړم چې کم ځای کې زموږ د پاکستان خلک دي مسافر دي پښتانه یا پښتانه نه دي ټول دی الله خوشحاله ساتي الله ټول ژوندي او خوشحاله آباد. امین امین. اخره کې غزل ټپا زه د خپل سندرې ډالۍ کوم زما مینهوال ډېر زیاته خوښ ستانه تو بګارو ما بلا تو بې مې ماتې کړې یو خندا دې وکړو وتیا تو بې مې ماتې کړې تو بې مې ماتې کړې یو بل دی سړی کې دا هغه 400 دی والا ډېر زیات خوښ کړی دی اټک نه چې راوړې 400 دی له به راځې شپې له به راځې جانانه شپې له به راځې او شپې له به راځې جانانه شپې له به راځې ډېر مننه. ډېره مننه قدرمنو. دا اسامه د خیبر پښتونخوا ستوری سټار او موږ کوشش هم کو چې نورو خیبر پښتونخوا څومره ستوري دي څومره سټاران دي هغې سره هم خبرې کوو چېرته مزې موږ سره اوسئ. قدرمندو د خیبر پښتونخوا ستوری سټار حشمت لالا را سره موجود دی. ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا خلک زموږ د پښتنو په مخ خندا پیدا کوي زموږ ودونه رنګوي دا خلک راځي او زموږ د پښتنو په مخ خندا پیدا کوي. حشمت لالا یو جهان مننه چې ښه مو لیدئ. څنګه حشمت لالا ښه؟ ډېره مننه ډېره مهرباني ستاسو دلته راتګ ډېر زیات خوشحاله شوم. ستاسو یو جهان مننه زموږ کتونکي چې کوم دی هغې ته سلامونه احترامات. ډېره مننه. حشمت لا ټایم څنګه تېرېږي وخت څنګه روان دی؟ ډېر ښه روان دی شکر دی بس وخت د چا انتظار نه کوي که په چا ښه وي او که په چا بد دي خو دا به ووایو چې شکر دی چې په چا بد دی هغې ته د الله ښه ژوند ورکړي او چې په چا ښه دی هغې ته د خدای نور هم ښه کړي. د پښتنو په مخ تاسو وګورئ بار بار راځئ خنداګانې پیدا کوئ پښتانه مینه کوي ډېره زیاته. دا نن چې د مینهوالو ته مخامخ یم دا تاسو چې دلته راغلی دا د پښتنو مینه ده پښتنو مینه ده. الله دې وکړي چې دغسې مینه پښتانه دې سره وساتئ. لالا څه به ډالۍ کوئ غزل ټپا؟ نو زه به دا ووایم چې د عابد صاحب یو شعر به خپلو مینهوالو ته ډالۍ کړم چې په جنت کې به د ځان یو په دوزخ کې به په ځان یو
په جنت کې به د ځان یو په دوزخ کې به په ځان یو او دلته مینه کول غواړي دا دنیا د یارانې ده زما میسج د خپلو مینهوالو ته چې د یو بل سره مینه وکړي او ښه ژوند تېر کړي پښتنو ته چې کوم خلک د ستاسو مینهوال دي زموږ مینهوال دي او تاسو دا ټایم په دې شیشه ګوري څه میسج به ورکوئ هغوی ته میسج خو ما په دې شعر کې ورکړې چې دلته مینه کول غواړي دا دنیا د یارانې ده نو دا هر څه د مینې نه پیدا کېږي او زه دا وایم چې موږ د یو بل سره مینه شروع کړو په کورونو کې او په بهر او په پردو کې نو زموږ ژوند به نور هم ښه وي ښه روان دي که نه ډېره مننه لالا قدرمندو اصل کې زموږ د سنګر چې اوری شي نو بیا د هغوی عزت دی مطلب احمد ګل لالا والے داسې ښه سنګران بیا جړا کوي نو زه یې زموږ د پاکستان کې دومره ټیلنټ دی او بیا خیبر پښتونخوا کې دومره ټیلنټ دی یار چې په مینه خبرې کوي په محبت خبرې کوي هر پښتون ته ړک ځای جوړ کړی دی زه هم دغسې کسان سپورټ کول پکار دي چې دا خلک زموږ ودونو ته بار بار راشي او زموږ په مخ خندا پیدا کړي یو جهان مننه لالا